د تلو مخکې چې ته یو ځل دوبۍ ته نو یو ملګري ما ته وی وی شاپینګ دله کوم نو ما ورته لکه ما خدای ته وګوره پرېږدی بس ما له ټیکټ مخکې که ټیکټ مې پرې مخکې کړ نه وي دلته یو هوټل دی او هغې کې سهار وختي به دې بوځم سهار ښځې ني نو صدلوالو چې ماشومان لخه یو څه که نه مې ښه هغه هوټل بار نو چې موږ لفټ کې کېناستو که نه لفټ روان شو یو ځای کې لفټ روکاو شو چې ودرېدو نو یو ښځه رادننه شوه نو دا لومبې نظر غیر اختیاري چې ولګي نو په دې خدای نیول نه کوي مونږ خو دروازې ته کتل د لفټ نه چې څوک راننوځي دا راننوته زر مې مخ بل طرف ته واړو خو غټه تکه توره وه او یقین تاسو کې چې صرف په دې سینه د پاسه یو رکوټې ټوکړه وه او د رولونو په میانځ کې یو څلور ګوتې ټوکړه وه باقي ټوله بربنډه وه مکمل بربنډه نو ما بې اختیاره ووې هلکه لومبې نظر ما پي خو ګورې غیر اختیاري اصل نه چې ته ورته قصدن شیش والی چې لومبې نظر خو مولي صاحب وی چې ما پي بې اختیاره او زر به مخ بل طرف تاړی شیش بنالی نو ما د خولې نه ووتل انا لله و انا الیه راجعون هغه خبیثه سوی او لا حول ولا قوة الا بالله وای مې شیخ مسلمان دی دې بټنو والا او زر په یو بل فلیټ کې کوزه شوه خو چې تلل که نه نو بیا یې ماته ستغې وې او داسې بدنومه ښځه وه د سخا غاښونو غټ وجود یې یاره چې کوزې ده نو ما هم پیړه سپک کا مې زه کوزه شه سنډې مې امبر سره میخې خدای دې بېخو بسه کوزه شه پښتو کې ګورئ ما ته هغه ملګري ما سره عالمان وو ما پټکین په سر وو ما ته وایي تا له عربي نه درته چې پښتو کې دی وایي مې ولې نه مې دا کلبه ملبه حماره ما له راځي چې ما ورته ویلی خو مې زه لیونی وم چې دې له مې په عربۍ کې جواب ورکو اخو بولډیزر اوس کې یو جق را کړی قسم په خدای چې د لفټ نه م بار ایستمه زه خدای والیم چې زه ورته په عربۍ کې وایم نو داسې پښتو کې سل او بیا ړم سپک شو ړم سپک شو خو مې تاسو په دې خبره سوچ وکړئ ادا چې مې د دې دوه خبرې ماسته ذهن ته راغلې موږ خو پارچې سوچ کوو مې یو دا چې ښځه مسلمانه وه ځکه دا لا حول ولا قوة الا بالله کافر نه وي دا مسلمانه وه او مې دویم څه دې چې لا حول ولا قوة الا بالله وي څه دپارې وي د دې مطلب دا چې ما څه ګناه کړې ده چې ته انا لله وې هغې ته زما خبره ناشنا ښکاره شوه هغې ته د خپل بربنډتوب د شریعت مطابق ښکاري چې ما ټیک ټاک کار کړی قسم په خدای ورشئ وګورئ په دې مارکیټونو کې بربنډ روان دي ګرځي لاسونو کې مټو کې دلته لاندې لستوڼې نشته دا ټولې مټې دلته ښکاري لوپټه موپټه نشته ګریوانونه ټول ښکاري دا د دې زمانې جینکې او هلکان وګوره بېهوده هلکان اوه اته کاله پس که دا کلچر او تهذیب در باندې د پاسه سور شو که نه نو اوس چې زوی ځي نو تپوس اوس هم نه کوي خو زه چې ته څه خو به تپوس وکړي بابا روان یم کنې اوس به هم تپوس نه کوي بیا به دنه بلکل تپوس ته کوي چې کم خوا لاړم او کم خوا نه او جینۍ چې اوس د کور او دي تپوس کوي مورې دلته لاړم بازار ته لاړم مارکیټ ته لاړم قسم دی که دنه بیا تپوس وکړم چې بل طرف ته روان د موبایلونو د سوشل میډیا د فلمونو د ډرامو زموږ اسلامي تهذیب ختم کا تباه کا او موږ په خپلو لاسو دا موبایل راغېستې او بچو له مړ کړي والا بچي